Assalamualaikum. ECG electrocardiogram نن موږ ځان په ECG باندې په یو چې دا ECG چې کوم دا موږ اساس د تاسو به خیال کړئ هسپتال کې موږ چې کوم مریضان سره هغه پیپر راځي سورون کې چې کوم لیدل دي مخامخ سکرین باندې چې کوم دی وګورئ په دې باندې تاسو دا لاندې نم چې کوم نه ښکته پورته به چې کوم لیدل دا کورکی مورکی به تخکاری نو د دې څه مطلب دی اصل کې چې کوم نه د په ذریعہ سره زمونږ زړه چې کوم بيزي دا موږ هغه چې کوم معلومه اوس څنګه معلومه او ته د پیپر مطلب څه دی دا ښکته پورته دا کوم لاینونه چې دی یا کوم داسې کوم پیپر دی نو د دې په ذریعہ سره موږ زړه دا بيزي څنګه معلومه نو د ټول ډیټیل باندې چې کوم نه پوهو غور سره به چې کوم نه وخت کې دی ځای او چې کوم د فرست ډے سټوډنټس دي چې دا غي ټاپک دی نه په کار دا چې کاپی راوالي او ته د نوټس چې کوم نه غزان سره لازمي تیاری اله به چې کوم نه هغه بیا خصي پوری ها نو ECG electrocardiogram اوس ګوره دا یو څو ټرم یو شان ونګړي دا درې اول به دا چې کوم نه پیژنې بیا پسې مخ کې چې کوم نه نور ویډیو کېری کوه electrocardiogram څه ته وایي دا مونږه چې کوم د اکټیویټیز اف هارت د زړه چې مونږه څه کوم اکټیویټیز دي ګرافیکلی ریپرزینټډ ان سپیشلایز پیپر چې کله هغه ته ریپرزینټ ګرافیکلی ریپرزینټ کی یعنی د گراف په شکل کې په یو سپیشل پیپر باندې دا کوم چې پیپر دی ECG چې کوم پیپر دی دا مونږه چې کوم نه دا یو سپیشلایز پیپر دی یعنی یو سپیشل پیپر دا نو دې د مونږه سو دې د مونږه electrocardiogram وایو او اصل کې دا ECG چې کوم نه دا مونږه دې ته وایو دا ECG ټکی چې کوم نه مونږه استعمالو نو بس دا مطلب دا دی چې د زړه چې کوم دا اکټیویټیز دا ګرافیکلی په یو سپیشل پیپر باندې چې کوم نه ظاهرول ریپرزینټ کول دې ته مونږه electrocardiogram وایو electrocardiogram څه ته ویل شي دا مونږه چې کوم نه هغه ماشين دی هغه ډیوایس دی اټ از ا میډیکل ډیوایس دا مونږه سم میډیکل ډیوایس دی یوز فار د ریکارډینګ اف د الیکټریکل اکټیویټیز اف د هارت چې دا مونږه استعمالو او د زړه چې زمونږه کوم اکټیویټیز دي کوم بجلی دا هغه په چې کوم نه مونږه ناپ کو نو د ECG د لپاره چې مونږه کوم ماشين کوم میډیکل ډیوایس استعمالو هغه ته مونږه سوایو هغه ته electrocardiogram وایو electrocardiogram څه ته وایي electrocardiogram د ټیکنیک ته وایي د طریقې ته چې کوم نه وایي techniques used for the recording of the heart of the electrical activities of the heart دا هغه طریقه ده هغه ټیکنیک ته چې دا مونږ استعمالو او زمونږ د زړه چې کومه بجلی ده هغه په چې کوم نه مونږ څه کوو میجر کوو هغه په چې کوم نه مونږ ناپ کوو ځای دا هغه ریکارډینګ به چې کوم نه مونږ روبازو نو چې کوم ټیکنیکس مونږ استعمالو هغه ته electrocardiogram چې کوم ډیوایس استعمالو نه هغه ته electrocardiogram او چې کوم دا د زړه چې کوم اکټیویټیز چې کوم نه دا ګرافیکلی د یو ګراف په شکل کې په سپیشل پیپر باندې چې کوم نه راوستل د زړه دا اکټیویټیز یعنی د زړه دا بجلی نو دې ته مونږ سوای دې ته مونږ electrocardiogram وایو او پښتو کې وته خلک د زړه پټه چې کوم نه هم وایي ماته د زړه پټه لیکلي د زړه چې کوم نه د زړه پټه کوم نه کوم دا ECG دا درې ټکي چې کوم نه او پیژندل ها اوس د ECG پیپر باندې چې کوم نه ځان پویو نو دې خو غوړې دا مونږ ECG پیپر د ځای دا ورته ور سره وګورم ECG پیپر که تاسو دې دا غور سره ورته وګورئ کنه نه سینې دې نه ورته وګورئ ECG پیپر مو چرته لیدلې یا کوم نه لیدلې نو ته دې ویډیو نه بعد چې تاسو د ECG پیپر ځای کې نه ته بیا غور سره چې کوم نه وګورئ په دې باندې تاسو ته چې کوم نه داسې لارج بکس غټ خانه ورته هم ملاوي شي او واړه بکس وړې خانه ورته هم ملاوي شي په یو لارج بکس کې چې کوم نه 25 سمال بکس 25 وړې خانه پکې سایدا دا موږ یو لارج بکس دبل لارج بکس دبل ان سو ان ورپسې داسې چې کوم نه نور موږ کوي بیا په یو لارج بکس کې چې کوم نه څومره سمال بکس 25 چې کوم نه سمال بکس خیر ته زبوت دلته چې کوم نه ولي کوم چې په یو لارج بکس کې موږ چې کوم نه څومره سمال بکس 25 سمال بکس راغلی صحیح ده ها نو ستو ګورا کنه 1 2 3 4 5 15 دي کنه نو 15 لس او 15 لس او 15 شل او 15 ویشه نو ګټ 25 سمال بکس موږ څه په یو لارج بکس کې چې کوم نه پراته دي او د لارج بکس موږ څه لین سوره ده نغه 15 سمال بکس برابر ده 1 2 3 4 5 موږ د لارج بکس لین ته کنه د 15 سمال بکس عمره چې کوم نه موږ د لارج بکس چې کوم نه لین راځي نو په دې باندې ځان پوهه چې په یو لارج بکس موږ د سوره برابر ده 25 سمال بکس چې کوم نه برابر ده دا پوینټس په ځان سره یا ساده اوس دې درته وګورم اوس چې موږ څه کوم دا یو لارج بکس دی نو دا موږ د څومره سمال بکس چې کوم نه برابر د سور دا موږ د 25 سمال بکس چې کوم نه برابر دی
25 small box چې کوم دی برابر دی دلته کې ته پای هم لیکلی چې پای ما دې دپاره لیکلی چې څومره موږ دا لینث چې کوم دی نو دا څومره برابر دی نو 5 small box چې کوم دی نو برابر دی ښه اوس چې کله تاسو 300 لارج بکس راوالی نو هغه به تاسو د 1 منټ چې کوم دی نو برابر وي یعنې مطلب دا دی چې په دې پیپر باندې به په 1 منټ کې چې کوم دی نو تاسو دا مشین دا موږ چې کوم دا الکتروکارډیوګراف دی په 1 منټ کې به چې کوم دی نو دی تا ته څومره چې کوم دی دغه برته شو کوي او د بجلي برته چې کوم دی نو شو کوي په څومره بکس باندې نو په 300 لارج بکس باندې 300 لارج بکس باندې به چې کوم دی نو تا ته د هارت اکټیویټیز چې کوم دی څه کوي هغه برته چې کوم دی دا مشین شو کوي خو په 1 منټ کې صحیح ده یا ته وایي چې په 60 سکنډ کې وګوره 300 لارج بکس د څه برابر دي د 60 سکنډ برابر دي بیا موږ هڅه 5 لارج بکس 15 لارج بکس د څو برابر دی هغه د 1 سکنډ برابر دی وګوره دا موږ هڅه 15 لارج بکس 1 2 3 4 5 نو دا 15 لارج بکس د څومره وخت چې کوم دی نو برابر دی دا موږ د 1 سکنډ برابر دی یعنی مطلب دا دی چې په 1 سکنډ کې به چې کوم دی نو تا ته د زړه اکټیویټي چې کوم دی نو هغه به په دې معنی تا ته چې کوم دی نو ملاویږي صحیح ده دغه شان یو لارج بکس د څومره برابر دی هغه 0.2 سکنډ برابر دی دغه شان بیا یو لارج بکس د څومره ملي میټر نو 5 ملي میټر برابر دی یا ته وایي چې 0.5 ملي واټ چې کوم دی نو برابر دی او دغه شان یو سمال بکس هغه د څومره وخت برابر دی 0.04 سکنډ یعنی مطلب دا چې یاد راکړئ یو سمال بکس دی که نه نو تا ته به د هارت اکټیویټي په دې باندې چې ملاویږي نو هغه څومره ټایم چې کوم اخلي 0.04 سکنډ کې دا پوینټس په ځان سره یاد ساتئ دې ته به غور سره ګورئ 2-3 پیرې به ورته غور سره چې کوم دی ګورئ او ام سی کیوز کې چې کوم دی نو لازمي به پیپرس کې چې کوم دی نو راځي صحیح ده دا پوینټس موږ چې کوم دی وپېژندل په دې باندې پوه شوئ لارج بکس سمال بکس هغه کلیر شو ښه اوس د دې خپل څه اصول دي څه پرنسپلز دي مونږ ته صحیح ده د څه مونږ څه ته دی ای سی جي اوس څه پرنسپل دی پرنسپل دا دی که نه چې مونږ څه به په دې کې پازیټیو ډیفلیکشن او نیگیټیو ډیفلیکشن وي اوس تا ول پازیټیو ډیفلیکشن وپېژنه او نیگیټیو ډیفلیکشن وپېژنه چې دا څه ته وایي او دا کله چې کوم دی نو مونږ څخه راځي نو په اصولو کې دا دي چې کله اوورآل کرنټ ګو پازیټیو ټرمینل چې کله تاسو ټول کرنټ چې کوم دی نو هغه چېرته ځي هغه پازیټیو طرف ته ځي نو بیا به تا سره چې کوم دی څه چل کېږي تا سره په پازیټیو ډیفلیکشن کېږي یا چې نیگیټیو کرنټ ټوورډ د نیگیټیو ټرمینل چې یا تا سره نیگیټیو کرنټ چېرته ځي نیگیټیو طرف ته ځي یا اوورآل کرنټ چې کوم دی نو هغه پازیټیو طرف ته ځي نو دا به کوم ډول ډیفلیکشن کېږي دا به چې کوم دی نو پازیټیو ډیفلیکشن کېږي ډیفلیکشن مطلب دا دی فرض کړه دا لاین چې کوم دی داسې روان دی نو په دې کې چې کوم دی کوږوالی راغلی یا په پورته لاړ یا په ښکته راغلی نو دغه ته چې کوم دی نو موږ ډیفلیکشن وایو صحیح ده نو پازیټیو ډیفلیکشن به کله کېږي چې کله دې طرف ته وګوره چې کله تا هڅه چې کوم دی نو کرنټ چې کوم دی د نیګیټیو نه نیګیټیو طرف ته ځي یعنې مطلب دا دی فرض کړه دلته موږ دا 2 لیډونه چې کوم دی هسې لګولي هسې چې کوم دی نو 12 لیډ دي صحیح ده ښه هسې چې کله سی جي کوي نو هغه یې ټوټل چې کوم دی 12 لیډز لګوي خو دا هسې ما ستاسو مثال دپاره چې کوم دی 2 لیډز لګولي نو فرض کړه دا موږ نیګیټیو دی دا پازیټیو دی نو چې کله تا هڅه چې کوم دی نو پازیټیو ډیپلیشن به چې کوم دی کله کېږي چې کله د نیګیټیو نه کرنټ ټوورډ د نیګیټیو ځي نیګیټیو نه نیګیټیو ته ځي نو پازیټیو ډیپلیکشن به کېږي یا چې دا ټول کرنټ هغه څه پازیټیو طرف ته ځي نو بیا به هم کوم ډول ډیفلیکشن کېږي بیا به چې کوم دی نو هم پازیټیو ډیفلیکشن چې کوم دی نو کېږي نو دا خبر به پکې چې کوم دی ځان سره وساتئ دا شان نیګیټیو ډیفلیکشن به چې کوم دی کله کېږي چې کله اوورآل کرنټ اوی فرام د پازیټیو ټرمینل چې کله ټول کرنټ چې کوم دی هغه اوی فرام پازیټیو ټرمینل د پازیټیو ټرمینل نه چې کوم دی لرې ځي دا فرض کړه موږ پازیټیو ټرمینل دی د دلته نه چې کوم دی نو کرنټ څه کېږي هغه نیګیټیو طرف ته ځي یعنې مطلب دی پازیټیو نه چې کوم دی نو ځي چې د پازیټیو طرف نه ځي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته چې کوم دی نو موږ نیگیټیو ډیفلیکشن ورته چې کوم دی نو وایو ښه او دا په دې پیپر باندې چې کوم دی نو ظاهري څنګه چې تاسو ما وایي چې ډیفلیکشن دی کته پورته په دې لاین کې چې کوم ښکته پورته څیزونه تاسو ته ښکاري دا موږ ټول ډیفلیکشن دي دا ښکته پورته نو دا به څنګه موږ ته پته لګي چې دا کوم یو ډیفلیکشن دی دا کوم یو ډیفلیکشن دی نو چې کوم پازیټیو ډیفلیکشن دی نو هغه به تاسو ته په دې سپیشلایز پیپر دا چې کوم موږ څه چې کوم دی نو الکتروکارډیوګرام دی مطلب دا چې کوم سپیشلایز پیپر دی هغې د پاسه چې کوم د هارت هغه اکټیویټیز ریکارډ کېږي صحیح ده نو چې کله پازیټیو ډیفلیکشن وي نو تا ته به چې کوم دی څه چل کېږي لاین به ته چې کوم دی نو پورته راځي څه چل به کېږي ډیفلیکشن به کوم ځای ته ځي پورته به ځي نو وګوره د پی ویو ته وګوره یا دغه شان دلته د آر ویو ته یا د کیو ویو ته وګوره په ښکته راغلی یا د ایس ویو ته وګوره په ښکته راغلی یا د ټي ویو ته وګوره دا په پورته تللی دی نو دا چې کوم موږ څه په پورته باندې تللی دي چې کوم
په پورته باندې د آیسو الکتریک لاین دا اوس پسې مخکې وایو د دې لاین نه چې کوم دا پورته تللی دی دا موږ څه کوم یو ډیفلیکشن دی دا موږ پازیټیو ډیفلیکشن دی پازیټیو ډیفلیکشن مطلب دا دی چې یا خو دلته کې چې کوم نو اوورال کرنٹ ټورډ د پازیټیو طرف دی یا چې کوم نو کرنٹ نیگیټیو ټورډ نیگیټیو یا نیگیټیو نه نیگیټیو طرف ته چې کوم دی موږ څه پازیټیو ډیفلیکشن چې کوم دی شوی نیگیټیو ډیفلیکشن کې بسنګ چالي موږ چې کوم دا ویو دی دا به د آیسو الکتریک لاین نه چې کوم نو کته راځي نو وګوره دا آیسو الکتریک لاین دی نو د دې نه کته چې کوم دا راغلی دی لکه دا موږ کیو ویو شو او اس ویو شو وګوره دا په کته باندې راغلی دی نو مطلب سره چې دا موږ څه نیگیټیو ډیفلیکشن دی نیگیټیو ډیفلیکشن مطلب سره دلته مې کې چې کوم دا پوهه چې ګور آل کرنٹ اوی فرام پازیټیو ټرمینل چې ټول کرنٹ چې کوم دا څه کېږي هغه د پازیټیو ټرمینل چې کوم دا اویزي یعنی پازیټیو ټرمینل چې کوم دا تختی صحیح ده هغه ته موږ شوی هغه ته چې کوم دا موږ نیگیټیو ډیفلیکشن چې کوم دا وایو نو دا دوه ټکي دی پکې چې کوم دا او پیژندل پازیټیو ډیفلیکشن او نیگیټیو ډیفلیکشن د چې کوم دا او پیژندل په دې معنی چې کوم دا ځان پوي کوه اوس دا یو درې خبره په نور ځان سره چې کوم دا پیژندل ګوره دا ځان سره یا ساده کچره دې خبر معنی په څنګه مخ کې وایو چې د پازیټیو ډیفلیکشن شوی د نیگیټیو ډیفلیکشن شوی او چې ته په دې معنی نه پويږي نو بیا به ته چې دا سي حساب کتاب ده نو په دې وړ معنی دا به غور سره دماغ کې کلیر ها اوس دا درې خبرې سری بل پکې درې خبردار چې یو ویوز د سیګمنټ پکې پیژندل او انټرول دی پکې او دا پکې څه سيزونه دي نو ویوز پیټرن اف ډیفلیکشن مونږ خاص چې کوم دا پیټرن دی په دې ای سی جی پیپر باندې کوم دا پیټرن دی ډیفلیکشن کوم شوی دی یعنی کوم ورجا وخت پورته پکې کوم سيزونه راغلي دي ته مونږ ویو وایو نو وګوره دلته کې دا لاین په پورته تل دی دلته په کته راغلی دلته بیا په پورته تللی دلته بیا په کته راغلی دلته بیا په پورته تللی دا کته پورته چې راغلی دي دا چې کوم پی دا کیو دی آر دی ایس دی ټي دا دا موږ له څه څیزونه دي دا چې کوم دی موږ سره ویوز دي دغه شان سیګمنټ څه څیزونه دي آیسو الکتریک لاین دا کوم چې موږ سره آیسو الکتریک لاین دي د موږ سیګمنټ او سیګمنټ اصل کې وایي ټوکړي ده یعنی مطلب دا دی د یو ویو او د بل تر ویو تر منځ چې کوم دغه کوم لاین دا شان ناس چې آلته کرنټ نه دغه ته موږ آیسو الکتریک لاین چې کوم دی وایو او په دغه ځای کې به نو کرنټ بالکل دلته به چې کوم دی څه کرنټ نه دلته کې کوم دی لغون کې وقفه چې کوم دی اخلي دا هرډ نو دې تر ته ګوره دا فی ویو دی کنه او دا کیم ویو دی نو که ته خیال وکړې دلته موږ پازیټیو ډیفلیکشن شوی شی پورته تللی او دا کیوں کې موږ نیگیټیو ډیفلیکشن شوی ښکته راغلی خو دلته کې دا لاین به تا ته ښکار دا بالکل سیده تللی دا نه ښکته تللی نه پورته تللی دی نو دا چې نه ښکته تللی نه پورته تللی نو دې ته چې کوم دی موږ سیګمنټ وایو او دې لاین ته چې کوم دی موږ آیسو الکتریک لاین ورته چې کوم دی وایو او دلته کې چې کوم دی بالکل څه کرن نه لکه یو دا دی موږ څه آیسو الکتریک لاین او بل چې کوم دی دا دی موږ څه آیسو الکتریک لاین دې ته موږ څه وایو دې ته موږ سیګمنټ وایو موږ دا موږ پی آر سیګمنټ دی یعنی مطلب دا د پی آر تر منځ چې کوم دی نو راځي دلته موږ آر سره چې کوم دی اغستې دی صحیح ده او دا شان دا یو سیګمنټ چې کوم دی دا موږ څه کوم تر منځ راځي دا چې کوم موږ د اس او د ټي نه دا موږ اس ټي سیګمنټ دی صحیح ده یعنی موږ څنګه آیسو الکتریک لاین چې دلته څه کرن مانه نشته ښه دا دوه پوینټس کلیر ویو او سیګمنټ کلیر ښه انټرولز انټرول اصل کې وقفه ته وایي ښه دلته څه مطلب دی کمبینیشن اف ټو آر مور ویوز آر سیګمنټ چې کله تاسو د دوه یا د دونه سیوا ویوز او دغه سیګمنټس هغه خپل کې راوځي شنو هغه ته موږ څه وایو ته موږ انټرول چې کوم دی نو وایو لکه مثلا څنګه لکه موږ څه انټرول کم راځي نو دې طرف ته وګوره دا پی آر دا چې کوم دی موږ څه انټرول دی پیسز دی موږ څه ویو دی کنه او دا شان آر دا موږ څه سیز دی په پورته باندې دی ویو دی نو وګوره کمبینیشن چې کله خپل کې وځي شنو ته موږ څه وایو ته موږ پی آر انټرول وایو دا شان کیوں ٹی انٹرول شو دا موږ څه کیوں شو دا بل ټی دا نو ګوره کیوں سیز دی ویو دی تاسو ټی سیز دی ویو دی تاسو دا شان چې دا خپل کې راځي کې دې ته موږ کیوں ټی انټرول وایو یعنی مطلب دا چې کله سیګمنټ دوه یا دونه سیوا سیګمنټ سي یا دوه یا دونه سیوا چې کوم دی تاسو څه سیز ویو زی دا تاسو هغه موږ سره جوړي هغه ته موږ سوای هغه ته موږ انټرول وایو دا شان نو مثالونه ته ځان راغستې شي کته پکې چې کوم دی نو پی کیوں والی پی آر والی یا دا شان چې بس کوم مالي او بس چې کله دوه یا دونه سیوا ویوز یا سیګمنټ هغه خپل کې یو ځای کېږي د موږ سوال د موږ انټرول وایو دا درې پوینټس او پیژندل دا په ذهن کې چې کوم دی کېنی چې په دې معنی چې کوم دی په ځکه چې وروسته بیا دې ټکي استعمال لازم ته دې لفظونو به استعمال لازم نو بیا به چې کوم نه پوهېږي صحیح ده اوس موږ راغلي کو کنډکشن سیستم اف د هارت دا اصل کې موږ پرون چې کوم نه کلیر کړو هارت چې زموږ کوم لیکچر وای کې دا موږ کلیر کړی دا چا نه کتلې دا به چې کوم نه لازمي ګور یعنی مطلب دا د زړه ته دا بجلی څنګه راځي دا زړه چې کوم نه درکار څنګه کوي لب ډب چې کوم نه څنګه کوي صحیح ده نو دې باندې موږ پرون ډیټیل سره چې کوم نه خبره کړو نو اوس وته چې کوم نه غوونه کلاو کنه ګویا چې کله کارن موږ سره اس نوټ ټرور نه اس نوټ نه چې کله بعد کې بیا چرته راځي 8 ټریم ته چې کوم نه راځي لکه ګوره دا موږ سره اس نوټ او سوري دلته غلط شوی دا اس نوټ دی او دا ای وی نوټ دی
صحیح ده ها اوس چې کله اس ان نوډ نه چې کوم د کرنٹ چرته راشي اټریوم ته چې کوم د راشي دا موږ سه اس ان نوډ د دینه کرنٹ چرته رااله اټریوم ته رااله د چمبرو کې چې کوم نه خور شو نو موږ سبب په ای سی جی پیپر باندې دا کار به د څه په شکل کې ظاهريږي د پی په شکل کې به پی وی او په شکل کې به ظاهريږي یعنی مطلب چې آرټریل سیستول چې کوم د موږ شو سیستول مطلب کنټریکشن چې کوم د موږ سره شو کنټریکشن مطلب سره چې دا څه پی وی او چې کوم د شو دا غي ډیپولرایزیشن چې کوم د شو دا دوه ټکی په کې ونکو به نه ډیپولرایزیشن مطلب کنټریکشن او ریپولرایزیشن مطلب ریلیکسیشن یا دا دوه پوینټس ځان سره یاد ساته چې بیا د کې کوم نه غلطي نه صحیح ښه نو اس ان نوډ نه چې کله کرنٹ رااله اټریوم ته یعنی مطلب دی چمبر ته چې کوم نه راو رسیدو نو مونږ څه دی چمبر سره څه چلو شو دا آرټریل سیستول چې کوم نه ته لکه مونږ څه شو یعنی مطلب دا چې دا کنټریکټ شو یعنی ډیپولرایزیشن چې کوم نه شو او چې ډیپولرایزیشن او شو نو په ای سی جی پیپر باندې مونږ دا د څه په شکل کې ظاهريږي دا مونږ د پی وی او په شکل کې ظاهريږي دا پی وی او دی نو لکه دا یو پوینټ ته په کو پیژاندو د دی پی وی او مطلب سره چې دا څه آرټریل سیستول چې کوم نه شو مطلب چې آرټریل ډیپولرایزیشن دا څه شو یعنی آرټریل چې کوم نه راسي شو دا چې کوم نه کنټریکټ شو دا یو شی د پکو پیژاندو ها اوس دینه بعد ها دلته کې یو خبره پر پاتې شو چې دلته کې موږ څه کوم یو ډیفلیکشن شو پازیټیو ډیفلیکشن چې کوم نه شو ولې پازیټیو ډیفلیکشن چې کوم نه شو ځکه چې موږ څه اس ان نوډ نه چې کوم نه کرنٹ چرته رااله ای وی نوډ رااله دا موږ کړه ای وی نوډ د څنګه ما ای وی نوډ ته کوم نه رااله دا ای وی نوټ صحیح ده ها نو څه مونږه د اس ان نوټ نه چې کوم نو کرنٹ چرته لړ هغه ای وی نوټ لړ یعنی مطلب دا لري چې ټوور چرته لړ مونږه سا پازیټیو ټرن درته لړ نو ګور چې کله دا څه ور ال کرنٹ چې کوم نه هغه پازیټیو ټرن درته لړ شین دا مونږه کوم ډیفلیکشن دی دا مونږه پازیټیو ډیفلیکشن نه په دې وجه باندې دا مونږه پازیټیو ډیفلیکشن شوی دی ځکه چې ور ال کرنٹ چې کوم نو چرته تل دی هغه مونږه سا دغه ته تل دی د پازیټیو ټرن درته چې کوم نه تل دی ها اوس دا کرنٹ اس ان نوټ نه چې کوم ای وی نوټ چې کوم نه راوړل اوس د ای وی نوټ ته راو راسي نو دلته کې چې کوم نه لونګ ډیس ټاپ شي لون کې وقفه پکې چې کوم دیو کې دا وقفه پکې لازمي نه دا قدرتي تور باندې کې چې دا وقفه پکې نه کېدا نو بیا به دا کنټریکشن او ریلیکسیشن به دواړه یو ځل په یو ځل بل کېدل چې یو ځل کېدل بیا به وینه ټوله مکس کېدا نو بیا خو اس فائدہ چې کوم نه نو په دې وجه باندې دا پکې چې کوم نه لون کې دلته کې وقفه چې کوم نه اخلي صحیح ده نو په ای وی نوټ کې چې کوم نه لون کې وقفه واسه شي چې اوس دا ای وی نوټ کې دلته کې لون کې وقفه واسه شي نو دلته کې موږ یو سیگمنٹ جوړ شي چې موږ پی آر سیگمنٹ وایو د سیگمنٹ مطلب سره آیسو الیکټریک لاین دلته رااله یعنی مطلب چې نو کرنٹ اس بجلی ته نشته یاره خو ظاهره خبره ده چې د بجلی نشته اولی بجلی نشته ځکه چې ای وی نوټ کې چې کوم درو موږ سٹاپ شو کرنٹ صحیح ده نو پی آر سیگمنٹ رااله موږ سره یعنی مطلب نو کرنٹ موږ دې خو غره دا موږ چې کوم سره پی آر سیگمنٹ دا نیغ لاین د ښکاری نو په دې باندې پوه شي چې دی لاین چې کوم څه مطلب دی د دې لاین مطلب دا دی چې کرنٹ موږ سره ای وی نوټ تر ورسېدو الته کې لون کې سٹاپ شو لون کې وخت په چې کوم نه وکړه نو دا چې کوم نه د دې لاین چې کوم نه مطلب دی آیسو electric line ها دینه بعد ای وی نوډ نه بچ کوم نه کرنٹ چرته زی بندل اف هست بچي دا ای وی نوډ دی دلته بندل اف هست بچ کوم نه اوس کرنٹ رو راسي ها اوس بندل اف هست دا خبر تاسو ما وخت مو کړه چې دلته نه یا دلته نه کرنٹ په کته باندې نشي راځي صرف د ای وی نوډ نه ولا ځکه چې دلته موږ سره فایبرس انیول چې کوم موجود دی او فایبرس انیول چې دا کوم ماده ده موږ انسولیټر دا یعنی کنډکټر نه دا چې انسولیټر دا یعنی مطلب دا چې بده کې بجلی نه پاس کېږي انسولیټر هغه څه سوي چې هغه نه بجلی پاس کېږي کنډکټر سوري انسولیټر هغه څه سوي چې هغه نه بجلی نه پاس کېږي او کنډکټر هغه څه سوي چې هغه نه بجلی پاس کېږي لکه لرګي دا موږ انسولیټر دی یا دا شان اوس پنا یا د بجلی تارونه هغه چې کوم موږ څه کنډکټر دی بیا کنډکټر کوم دا بیډ او ګډ کنډکټر دی خیر هغه طرف ته نه په دې باندې پوښتنه نو فایبرس انیولز چې کوم دا موږ انسولیټر دی بده کې بجلی نه پاس کېږي نو په دې وجه باندې نور ځانونه بجلی په کته باندې نه راځي دی وینټریکل دا صرف د ای وی نوټ په ذریعہ سره چې کوم نور راځي صحیح ده نو د بندل افیس د ای وی نوټ نه چې کوم چرته کرنٹ راځي بندل افیس ته تور د تخکاری پرس کا سیدا موږ چې کوم بندل افیس ته بندل افیس نه وکړن بیا چرته سي لاندې بچ کوم نو وینټریکل ته چې کوم نو راځي اوس وینټریکل ته بچ کوم نو څنګه راځي نو بیا موږ د بندل افیس چې کوم دوه برانچونه دي یو موږ سره رائټ بندل برانچ ته او بل موږ لیفت بندل برانچ ته خو ول دا چې کوم دا رائټ بندل برانچ ته نو دا به د رائټ سایډ ته چې کوم وینټریکل دی هغه ته به بجلی ورکړي او چې کوم لیفت بندل برانچ دی نو لیفت سایډ ته چې کوم چمبر دی کوم چې موږ سره لیفت وینټریکل دی هغه ته به چې کوم څه کوي بجلی ورکړي خو دلته کې به ځان سره یو خبره یا ساده چې موږ څه کوم دا غره لیفت بندل برانچ دی نو باندې څه کوي کرنٹ ټو انټر وینټریکولر سیپټم دی نو باندې دا کرنٹ چرته ورکړي دا انټر وینټریکولر سیپټم ته ورکړي انټر وینټریکولر سیپټم پر موږ په هارت کې ویلو هارت په ډایګرام کې موږ ویلو چې دا
موږ دا پرده چې دوه چیمبر ترمنځ لګیدل دا دوه چیمبر چې کوم دی یو بل نه جدا کړي نو دلته کې چې کوم دی موږ خاصه دا انټروینټیکولر سپټم چې کوم دی لګیدل دی نو دا لیفت بنډل برانچ چې کوم دی دا یو دا لیفت وګوره دا لیفت سایډ ته دی کنه لیفت سایډ ته دی کنه دا تاسو په لحاظ سره تاسو چې ودرېږي کنه دا موږ څه چې کوم دی لیفت دی دا رائټ دی صحیح ده دا لیفت ته خان وګوره دلته ورته ولیکم کنه چې تاسو کنه دی صحیح ده دا لیفت سایډ دی او دا چې کوم دی رائټ سایډ دی چې کوم موږ څه دا لیفت بنډل برانچ دی د چاته کرنټ ورکی د چې کوم دی نو د انټروینټیکولر سپټم ته چې کوم دی کرنټ ورکی ان چې انټروینټیکولر سپټم ته کرنټ ورکی نو بیا څه چل شي اوې فرام پازیټیو دا کرنټ چرته لړ شي دا د پازیټیو نه چې کوم دی اوې لړ شي څنګه اوې لړ شي ځکه چې د لګي دا پرده لګیدلې دا کرنټ په دې طرف باندې چې کوم دی زور کوي چې په دې طرف باندې راځي نو د پازیټیو نه اوې ځي کنه نو سماته وایا چې کله د پازیټیو نه چې کوم دی نو اوې ځي ورال کرنټ اوې فرام پازیټیو ټرمینل نه ته موږ سوای واغې ته موږ چې کوم نیگیټیو ډیفلیکشن وایو نو دلته کرنټ سوري دلته اوې فرام پازیټیو شو نو موږ سره نیگیټیو ډیفلیکشن چې کوم شو کوم ډیفلیکشن شو نیگیټیو ډیفلیکشن چې کوم شو او دینه بعد به چې کوم نه موږ بیا څه چل کیږي کیم ویو په شکل کې چې کوم دا موږ سره ظاهري کیږي کیم ویو نو وګوره موږ سره نیگیټیو ډیفلیکشن شو نو تا دا ما وخت خبره کړې و چې نیگیټیو ډیفلیکشن کې بل لاین چې کوم نه چرته ډیفلیکشن به کوم طرف ته شوی او کټه طرف ته شوی یو مستماته وایا کیوں تا آئسو الیکٹرک لائن نہ پورتا رہے گا کہتا دیتے وګور آئسو الیکٹرک لائن نه کیوں کہتا رہے ځکه چې نیگیټیو ډیفلیکشن چې کوم د مونږه شوی دی نو دلته کې مونږه صاحب پیج باندې بتاته چې کوم د سرکاري پی سی جی پیپر باندې بتاته چې کوم د سرکاري تا ته چې کوم نو کیوں کاری نو دا کیوں تا چې کوم د ظاهري دا تاسو ډیپولرایزیشن اف انټروینټریکولر سپټم چې کوم د ظاهري ډیپولرایزیشن مطلب سره کنټریکشن دا تاسو چې کوم د ظاهري وګوره دا کې ما کیوں ویو چې کوم د لیکل دا تاسو انیشیل وینټریکولر ډیپولرایزیشن دی یعنی تاسو ابتدایي دی وینټریکولر ډیپولرایزیشن دی خو تاسو ابتدایي دی انیشیل دی صحیح ده نو دا کیوں تا ته چې کوم د ظاهري دا تا انیشیل وینټریکولر ډیپولرایزیشن یعنی کنټریکشن دا چې کوم د ظاهري صحیح ده کلیر شو کیوں یو پر رورسیو په دې معنی پوښښ ښه اوس د دې نه بعد افټر دیس د کیوں یو نه بعد کیوں یو پر پوښښ پی معنی پوښښ پی سیگمنٹ معنی کیوں معنی پوښښ اوس په سم مخکې جو افټر دیس د دې نه بعد current to base and effects دا current نه دی دا خو یا base ته یا به effects ته ځي دې طرف ته مونږ effects وایو دې طرف ته مونږ base وایو او چې موږ دا current دې طرف ته راغلی نو سبا effects طرف ته راشي او سبا چې کوم د څه کېږي هغه چې کوم د base طرف ته راځي نو په دې وجه باندې لکه مونږ ته toward positive terminal طرف ته ځي نو په دې وجه باندې لکه مونږ ته positive deflection کېږي اوس په تاسو وایي چې هلکه دلته نو چې کوم نو current داسې راځي نو دا خو positive دی negative طرف ته راځي دا خو مونږ negative deflection دی خو دا اصل کې مونږ یو نالو دا مونږ مجموعه سمت چې کوم نه ته دی اړو یعنی هغه ټول غون چې کوم دلو چې کله ټول غون اله د غون خبره کوي ټول وینټریکل خبره چې کوم نه کوي نو بیا چې کله دا ټول دا خاصه بیس طرف ته چې کوم نه زی دا مونږ چې کوم نه څه چالي ورال کرن ټورډ چې کوم نه چرته چې مونږه ځا پازیټیو ټرمینل طرف ته ځي چې پازیټیو ټرمینل طرف ته ځي دې موږ پازیټیو ډیفلیکشن و چې پازیټیو ډیفلیکشن کېږي نه لکه اوس چې کوم ویو جوړیږي آیو ویو جوړیږي مونږ لا پته نشته او ویو جوړیږي اوبه لاین نه کته کې پورته آیسو الیکټریک لاین نه کته کې پورته پازیټیو ډیفلیکشن دی هغه په پورته یې ها هغه کوم یو ویو به جوړیږي آر ویو به جوړیږي نو وردا چې کوم نه موږ سره آر ویو جوړ شو موږ چې کوم نه پازیټیو ډیفلیکشن شو راټول نه غټ ویو د ښکاری دا چې کوم نه موږ سره آر ویو د سیا نو آر ویو موږ چې کوم نه ظاهري ډیپولرایزیشن اف مین ماس اف وینټریکل موږ د زړه چې کوم دا مین ماس دی یعنی کوم چې دا دغه دا چې کوم لیفت سایډ ته کوم طرف ته رائټ سایډ ته لیفت سایډ ته نو پر دم کا د زړه د هارت مین ماس یعنی دلته د اونکي وزن سیوا دی او رائټ سایډ ته دومره ماس نشته دې ته ماس سیوا نه په دې وجه باندې موږ چې کوم نه مین ماس ټکی استعمال کړی دی د آر ویو مطلب څه ډیپولرایزیشن اف مین ماس اف وینټریکل یعنی دا چې کوم نه کنټریکشن دا خاصو شو د چا دا کنټریکشن شو کوم چې موږ څه دا مین ماس ته د چا د هارت دا د آر ویو په شکل کې ځای شو نو په آر ویو باندې پوه شئ چې دا څه چې کوم نه څه چلو شو چې کوم مین ماس چې دا د هارت تغي چې کوم وینټریکل د موږ د وینټریکل ډیپولرایزیشن چې کوم نه وشو وینټریکل ډیپولرایزیشن دا څه شو د آر ویو مطلب دا یعنی هغه وینټریکل څه شو هغه دا چې کوم نه کنټریکټ شو صحیح ده نو دا موږ د آر ویو شو او دینه بعد
کرنٹ په چې کوم دی چېرته ځي هغه به وینټریکل طرف ته چې کوم دی نو راځي. اوس په کرنٹ چېرته راځي هغه به چې کوم دی نو په دې وینټریکل کې به چې کوم دی نو خورېږي نو موږ څه به نیګیټیو ډیفلیکشن به چې کوم دی کېږي. څنګه به نیګیټیو ډیفلیکشن کېږي ځکه چې موږ څه کوم دا کرنٹ دی چې دا په دې کې خور شي نو چې دا په دې کې خور شي دا به موږ څه اوورال کرنٹ به څه شي اویم پازیټیو ټرمینل چې دا کرنٹ اوس په دې کې داسې خور شو دا نور پرپونجای وغیره دا راغلي دي نو دا به اوس په دې طرف باندې زور کوي چې په دې طرف باندې زور کوي نو اوی فرام پازیټیو ټرمینل چې اوی فرام پازیټیو ټرمینل دی دا موږ څه نیګیټیو ډیفلیکشن چې کوم دی نو راځي. صحیح ده کوم ډیفلیکشن راځي نیګیټیو ډیفلیکشن راځي. نه لکه چې نیګیټیو ډیفلیکشن راځي نو ویو به د آیسو الکتریک لاین نه کته جوړیږي که پورته کته به چې کوم دی جوړیږي ځکه چې نیګیټیو دی نو اس ویو چې کوم دی موږ سره جوړ شو نو دی خو وګوره اس ویو موږ څه کوم ځای کې دی موږ د آیسو الکتریک لاین نه چې کوم دی نو کته دی ځکه چې موږ څه نیګیټیو ډیفلیکشن شوی دی اولې نیګیټیو ډیفلیکشن شوی ځکه چې کوم اورال کرنٹ دی هغه اوی فرام پازیټیو ټرمینل چې کوم دی روان دی نو موږ د اس ویو رااله نه اس ویو موږ د څه کوم دی ښایي دا موږ ته چې کوم دی نو وینټریکولر کنټریکشن چې کوم دی نو ښایي وینټریکولر کنټریکشن یعنی موږ ته چې کوم دی نو څه ښایي ډیپولرایزیشن دا چې کوم دی وینټریکل چې کوم دی نو ښایي. صحیح ده نو دا موږ د اس ویو په دغه کې ښکاري په شکل کې نو ګوره اس ویو دا موږ څه فاینل وینټریکولر ډیپولرایزیشن دی فاینل. صحیح ده فاینل وینټریکولر ډیپولرایزیشن دی یعنی د وینټریکل کنټریکشن دی موږ څه فاینل. صحیح ده نو اس ویو دا تا ته څه ظاهري دا چې کوم اس ویو دی دا تا ته چې کوم دی نو فاینل د وینټریکل کنټریکشن دا چې کوم دی نو ظاهري. صحیح ده اوس دینه بعد به چې کوم دی موږ څه بیا مکمل به موږ څه چل کېږي وینټریکولر کنټریکشن به چې کوم دی کېږي چې هغې ته موږ کیو آر اس کمپلیکس وایو وینټریکولر کنټریکشن دا دلته به چې کوم دی ما لیکلې وینټریکولر ډیپولرایزیشن. ډیپولرایزیشن مطلب څه دی کنټریکشن به چې کوم دی موږ څه کېږي نو دا تا څه چې کنټریکشن کېږي د کیو آر اس کمپلیکس ته موږ څه وایو کیو آر اس کمپلیکس نو کیو آر اس کمپلیکس دا درې واړه یو ځای کې کیو آر اس کمپلیکس نو دا موږ ته څه ظاهره لکه د کیو آر اس کمپلیکس چې کوم دی څه مطلب دی درې واړو د کیو آر اس کمپلیکس مطلب دا دی چې کوم دا تاسو وینټریکل دی دا څه شو دا چې کوم دا مکمل کنټریکشن شو. اس ویو تا ته چې کوم فاینل وینټریکولر ډیپولرایزیشن ښایي او چې کوم کیو آر اس کمپلیکس دی دا تا ته چې کوم دی نو څه وینټریکولر ډیپولرایزیشن یعنی وینټریکولر دغه ته چې کوم دی نو ښایي کنټریکشن دا ښایي اس ویو فاینل ښایي او دا چې کوم دی دغه شان ټول وینټریکولر ډیپولرایزیشن یعنی کنټریکشن دا ښایي څوک کیو آر اس کمپلیکس نو په کیو آر اس کمپلیکس باندې کلیر شوی. اوس تر دې پورې ورسېدو ښه اوس په پوسې مخکې کیسه چې کوم دی نو اس ټي سیګمنټ شروع کېږي. اوس چې کله تر دې پورې خبره راځي نو بیا لغون کې دلته کې بجلی سټاپ شي کرنٹ سټاپ شي لغون کې وقفه پکې واري نو موږ سره آیسو الکتریک لاین ناشي او کوم یو آیسو الکتریک لاین ناشي اس ټي سیګمنټ چې کوم دی نو راشي چې کله اس ټي سیګمنټ رااله مطلب دا چې دا څه کمپلیټ وینټریکولر کنټریکشن چې کوم دی شو اوس دا د وینټریکل کنټریکشن شو هغه دا څه چې کوم دی نو کمپلیټ شو نو موږ څه چلو شو اس ټي چې کوم دی نو موږ سره رااله دا اس ټي اس ټي دا څه اس ویو دا ټي ویو دی د دې ترمنځ چې کوم دا سیګمنټ رااله دا اس ټي سیګمنټ دی او سیګمنټ مطلب سره تاسو ما وایي دا موږ اصل کې آیسو الکتریک لاین دی دا آیسو الکتریک لاین مطلب دا دی چې دلته کې به کرنٹ مرن چې کوم دا ځنی دلته کې زړه چې کوم دا وقفه کړی دا څنګه د اس ټي سیګمنټ مطلب سره آیسو الکتریک لاین او د دې ځای مطلب څه ظاهريږي چې سم مکمل شوی دی کمپلیټ وینټریکولر کنټریکشن دا لون کې بورډ باندې ځانونو خو دا بیا الفاظ ځان د کوم دا سم غږی دا کمپلیټ وینټریکولر کنټریکشن چې کوم دا موږ څه شو دا د څه دا اس ټي سیګمنټ صحیح دا دلته کې موږ لیکلې اس ټي سیګمنټ وینټریکل کمپلیټ ډیپولرایز وینټریکل موږ څه شو هغه مکمل چې کوم دی ډیپولرایز شو هغه چې کوم دی مکمل کنټریکشن چې کوم دی نو کو نه الګه پوښې به اس ټي سیګمنټ وبنل اوس ټي ویو طرف ته ځو ټي ویو ventricular repolarized دا مونږ ته کوم څه ظاهري دا مونږ دا ظاهره چې دا ventricle څه شو دا repolarized شو repolarized مطلب سره چې ریلیکس شو کنټریکټ نه ریلیکس شو صحیح شو چې کله تاسو دا ventricle ریلیکس شي نو تاسو څه چل کېږي ټي ویو ظاهريږي هلکه ټي ویو پورته راغله دی ولې پورته راغله دی پازیټیو ډیفلیکشن چې کوم نه شوی دی ولې چې کوم نه پازیټیو ډیفلیکشن شوی ځکه چې مونږ څه ور ټول مونږ راځو ټول مجموعه سیمه راځو دا ټول چې کله ریلیکس شي او دا کرنٹ چې کوم نه سکیږي زیاتره د بیس طرف ته چې کوم نه نوځي چې اوس ټول کرنٹ چې کوم نه هغه د بیس طرف ته ځي ور یاد جوړال د بیس طرف ته ځي نو دته به مونږ سوال دته به مونږ پازیټیو ډیفلیکشن وایو چې پازیټیو ډیفلیکشن وایو نو له اعظم خاصه چې کوم نه دلته ویو د آیسو الکتریک لاین نه چې کوم نه پورته راغلی دا هغه کم یو دی هغه ټي ویو د ټي ویو مطلب دا دی چې موږ سره وینټریکل ریلیکس شو دا ته چې کله په ای سی جی پیپر باندې دا شیخ کارا شي د ټي والا ته بس
چې دلته کې مطلب سره چې هارت څه چل شي د هارت چې کوم ventricle دی هغه خو لکه ریلیکس شو صحیح شو څه چل شو ریلیکس چې کوم شو دینه بعد به موږ انټرول بل راځي کوم انټرول ټي پی انټرول به چې کوم نو راځي د دینه اوس دا ګوره دا خو ما صرف یو لاین روپې کنه دینه بعد به دا پی بیا شروع کیږي ټي او د پی ترمنځ موږ څه دا لاین به چې کوم نو راځي دا سیګمنټ به چې کوم نو راځي دا وقفه به چې کوم نو راځي دې ته موږ څه وایو دې ته چې کوم نو موږ ټي پی انټرول ورته چې کوم نو وایو صحیح ده نو وګوره دلته کې موږ ټي پی انټرول یعنی آیسو الکتریک لاین دی یعنی دلته کې بجلی سره هغه چې کوم نو نشته موږ ځا بجلی پکې سره بجلی پکې چې کوم نو موږ ځا نشته نو می ساتم چې په دې سيزون باندې چې کوم نو پوي شي دا الفابېټس په موږ کوم نو ټول پیژندري چې پی څه مطلب دی کیو څه مطلب دی ار څه مطلب دی اس څه مطلب دی ټي څه مطلب دی دلته مې دا چې کوم نو شارټ کټ چې کوم نو لیکل دي بس د پی یو مطلب دا دی آرټریل ډیپولرایزیشن یعنی موږ چې کوم آرټریل دی هغه کنټراکشن شو د کیو یو مطلب سره انیشیل ventricular ډیپولرایزیشن شو یعنی ventricle شو هغه تاسو کنټراکشن شو خو انیشیل ابتدایي او ار یو چې کوم نه تاسو مین ventricular ډیپولرایزیشن خای یعنی ار یو نو دا معلومیږي چې موږ څه ventricle شو هغه چې کوم نو ډیپولرایز شو ډیپولرایز مطلب سره کنټراکشن چې کوم شو اس یو spinal ventricular depolarization چې کوم نه تاسو شو یعنی کنټراکشن هغه شو د کیو آر اس کمپلیکس سره چې تاسو ventricular depolarization شو نو ټي وی او مطلب سره چې تاسو ventricular repolarization شو ور ټي وی او دغه موږ خبرو کړه چې repolarize ټي وی او څه خلنده چې د هارت چې کوم ventricle دی هغه repolarize شو دا شان ټي ار چې کوم انټرول دی time taken impulse arteria to ventricle دا هغه ټایم دی چې په دغه ټایم کې موږ دا بجلی دا امپلس چرته دي دا arteria نه چې کوم دی ventricle د ځین دلته کې لون کې وقفه غستې ټایم یې غستې نو دې ته موږ پی آر انټرول وایو دا شان کیو ټي انټرول دا کیو ټي ولا دا چې کوم موږ انټرول دی مطلب سره total time of the ventricle depolarization and repolarization دا چې څومره تاسو دا سيزونه کاری دا ټوټل انټرول دا کمبینیشن اف پیو ان سیګمنټ دا کاری د دې مطلب سره چې تاسو کله مکمل ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن د ventricle وشي موږ د کیو ټي انټرول مطلب دا او د اس ټي سیګمنټ مطلب چې کوم نو سره ventricle complete depolarize ventricle complete depolarize ventricle شو هغه مکمل چې کوم دا څه ډیپولرایز شو ډیپولرایز مطلب سره چې تاسو چې کوم دا کنټراکشن چې کوم نو نو آی هوپ چې دا الفابېټس په مو پیژندلې اوس په ای سی جی پیپر باندې کوم نه لیکل پوي دی ښه اوس هغه نام بعد چې کوم تاسو ته یو بل پوینټس ته چې کوم نه روان کی سمجھاوم چې موږ سره کوم دا د ریپولرایزیشن باره کې چې کوم خبره ده هارت ریپولرایز دا هارت موږ سره ریپولرایز کیږي چې کوم څنګه د دې تاسو ته د سیل مثال دا کوم تاسو به روان کی نورم چې کوم نه اسانتیا سره پوښتنه ګورم چې کله تاسو خاصان پازیټیو انسایډ ته راځي پازیټیو چارج څه کېږي هغه څه دننه راځي او نیگیټیو چارج دغه څه بار ته وځي لکه فرض کوم مثال واخلو دا موږ یو سیل دی څه څیز دی دا موږ یو سیل دی دا پکې نیگیټیو ټرمینل دی دا پازیټیو دی موږ پازیټیو طرف ته دا نیگیټیو سایډ دی دا یو سیل دی نو عام طور پر سیل کې دننه نیگیټیو چارج دی او بار چې کوم پازیټیو چارج دی اوس چې کله تا خاصه دننه پازیټیو چارج راځي دا نیگیټیو چارج ختميږي دا سه نیگیټیو چارج چې کوم نو ختميږي پازیټیو چې کوم راځي او پورته پازیټیو دی او پازیټیو چې کوم نو څنګه هغه ختميږي دا سه نیگیټیو چې کوم نو تا خاصه راځي دا سه نیگیټیو دا خاصه راځي نو ګوره دا خاصه پازیټیو انسایډ راځي او آوټ سایډ تا خاصه چې کوم نو څنګه نیگیټیو راځي نو دې ته موږ سوال دي ته چې کوم نو موږ ډیپولرایزیشن چې کوم نه وایو څه دا ان مطلب کنټراکشن وته چې کوم نه وایو چې کله تاسو پازیټیو چې کوم نه انسایډ راځي او دا نیگیټیو د خاص کوم نه آوټ سایډ راځي ورته اوسه وخت کې راځي چې کله پازیټیو تاسو کېږي هغه دننه راځي او نیگیټیو د خاص کوم نه پورته چارج راځي نو دې ته چې کوم نه ډیپولرایزیشن وایو یعنی کنټراکشن وته د هارت وایو څنګه چې سیل کې دا کی سره انداز شان پزړه کې دا کی سره چې کله پزړه کې چې کوم نه دا خاص کېږي چې پازیټیو دننه راځي او نیگیټیو چې کوم نه هغه بار ته دې ته موږ ډیپولرایزیشن وایو یعنی هارت موږ چې کوم نو کنټراکشن کوي صحیح ده او ریپولرایزیشن مطلب ریلیکسیشن هغه د زړه چې کوم نه هغه موږ ته دې ډیپولرایزیشن چې کوم نو وایس ور سره یعنی الټرې څنګه الټرې دلته کې موږ وایو چې ډیپولرایزیشن چې کوم نه څنګه کېږي پازیټیو چې کوم نه هغه دننه راځي پازیټیو څه کېږي هغه دننه راځي
او نیگیټیو چې کوم دی څه کېږي هغه پورته راځي دې ته موږ ډیپولرایزیشن وایو. ریپولرایزیشن ته دې الټا دی. ریپولرایزیشن مطلب دا دی چې بار د څه دي نیگیټیو دي دا نیگیټیو به چې کوم دی نو ختمېږي دلته به پازیټیو راځي دلته به پازیټیو راځي دلته به پازیټیو راځي نو بار به چې کوم دی تا څه راځي پازیټیو به راځي او دننه تا څه پازیټیو دین دا به ختمېږي دا به نیگیټیو راځي. لکه دې مثال دی نو چې کله دننه تا څه نیگیټیو وي او بار دغه څه پازیټیو وي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ ریپولرایزیشن وایو. یعنې هارت چې کوم دی موږ څه ریلیکس کېږي او چې کله تا څه دا نیگیټیو چارج چې کوم دی نو دننه سوري دا نیگیټیو چارج دغه څه باري او پازیټیو دغه چې کوم دی نو دننه راځي نو دې ته چې کوم دی موږ ډیپولرایزیشن وایو. یعنې د هارت چې کوم دی موږ کنټریکشن وایو چې هارت څه کېږي هغه څه کنټریکټ کېږي. صحیح ده. کنټریکشن اینډ ریلیکسیشن ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن. نو مې ساتم چې دا پوینټس په کلیر دي. نن به چې کوم دی په ای سی جي باندې چې کوم دی پوه شئ دا څه ورته دلته ګلوانومیټر ورته چې کوم دی لګېدلی دا شان دا پکې سوي چې کوم دی لګېدلي یا ستن پکې لګېدلي چې کله دې طرف ته راځي نو تا سره پازیټیو ډیپلیشن ښه چې کله دې طرف ته راځي نیګیټیو ډیپلیشن او دغه شان په پیج باندې چې کوم دی تاسو ته دا قسمه ویو پیټرن دا درته چې کوم دی نو ښکاري. صحیح ده. نو امید ساتم چې په دې باندې به پوه شوئ. ای سی جي باندې چې کوم دی نو پېژندلي الکتروکارډیوګرام باندې پېژندلی نو همدغه ای سی جي ډاکټرز استعمالوي د دې په ذریعې سره زړه مختلف قسمه بیماریانې معلوموي هارټ ریټ چې کوم دی معلوموي دا شان بلډ پریشر چې کوم دی نو معلومېږي. امید ساتم چې دا پوینټس په کلیر په دې باندې به پوه انشاءالله پسې نیکسټ به موږ په ویسز رګونو باندې به چې کوم دی خبره شروع کوو هغه به چې کوم دی نو مخکې موضوع. نو که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې درسره چې کوم دی ضرور کوئ او ملګرو سره چې کوم دی نو ضرور شیر کوئ. صحیح ده. او ګوره دا چې کوم د فرست ډیر سټوډنټس دي که نه خاص کر چې کوم رومبیزني نو هغه په دې باندې دومره زر چې کوم دی اندازې نه پوهېږي نو هغوی ته پکار دا دی چې ویډیو کم از کم 3 پیرې چې کوم دی ګوري او دا ځان سره لیکي هلې به چې کوم دی پوهېږي. نور دې نه علاوه چې چا فرست ډیر کړی هغوی مخکې تلي نو هغوی ته به دا پوهېدل اسانه ځکه چې هغوی الریډي پوهېږي نو هغوی چې ګوري بس پوینټونه ورته ذهن ته راځي. خو څوک چې کوم په لومړني ځل باندې وایي نو هغه خو لا غریب پوهې نه لغونې ګډوډي نو په دې وجه باندې هغه پکار دا دی چې دا ځان سره نوټ کړي او دا چې کوم دی نو 3 پیرې کم از کم چې کوم دی نو دا اوري. بلې ویډیو راتلو پورې موږ له اجازت راکوي وما علينا الا البلاغ. جزاكم الله خير واحسن الجزاء.